بزرگان محترم، نن د جمعې مبارک ورځ ده او تقریبا 27 ذوالقعده ده. اسلامی میاشتو کې 27 ذوالقعده ده او په دې پسې قربان شمه بیا د ذوالحجې میاشت ده. د ذوالحجې لومبنۍ عشره او لومبنۍ لس ورځو ته الله جل جلاله لوی فضیلت ورکړی دی. د هر یو شي مالک او خالق دا الله پاک دی. بیا د بعض شیانو لا الله پاک په بعض شیانو باندې فضیلت ورکړی وي، لکه په شپو کې لیلة القدر له فضیلت ورکړی وي، و حضرت صاحبه په کورونو په ځایونو کې مسجد حرم ته فضیلت ورکړی دی. په ورځو کې و حضرت صاحبه جمعې له فضیلت ورکړی دی، په میاشتو کې رمضان له فضیلت ورکړی دی، په کتابونو کې قرآن له فضیلت ورکړی دی. بعضو لره الله پاک په بعضو باندې فضیلت ورکوي. نو لکه چې څنګه د رمضان المبارک اخیری عشره دا د لویه فضیلت والا عشره وه، نو همدغه شان د ذوالحجې دا لومبنۍ عشره دا لویه د فضیلت والا عشره ده. او د فضیلت والا عشره به ولې نه وي چې الله جل جلاله په قرآن کې په دې ورځو باندې قسم خوړلی دی. د الله پاک خبرې یقیني دي، هغې کې څه شک نشته، خو چې بیا هم ورباندې الله پاک قسم وخوړه نو دې نه د دې فضیلت طرف ته اشاره ده چې دا د فضیلت والا ورځې دي. الله پاک په قرآن مجید کې بیان فرمایي والفجر وليال العشر، والفجر قسم می دی وی د ذوالحجې د لسمې ذوالحجې په سبا باندې. الله پاک وایي چې زما د قسم وي د لسمې ذوالحجې په سبا او په سحر باندې او د دې په هغه لسو لومبنو ورځو باندې شپو باندې، په دې لومبنو لسو شپو باندې والشفع والوتر او په طاق او په جفت باندې. نو طاق نه مراد نهمه ذوالحجه ده او د جفت نه مراد لسمه ذوالحجه ده. نو د ټولو کې قربان شم دا د دې لسو ورځو هغه لوی فضیلت طرف ته و حضرت صاحبه څه ده دا اشاره ده. نو دا لوی د فضیلت والا ورځې دي. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک بیان وفرمایه چې په دې ورځو کې چې د ثواب د اعمالو څومره نیک اعمالو څومره ثواب او څومره فضیلت دی، بل ځای کې قربان شمه دومره فضیلت دا د یو شي نشته دی. صحابه کرام ورته وایي چې الجهاد یا رسول الله، جهاد نه هم زیات ثواب لري. رسول الله مبارک وایي چې او د جهاد نه هم زیات ثواب لري په دې ورځو کې عبادت کول. خو صرف دومره ده کو چرته یو څه مجاهد راووته او جنګېده ان تر دې پورې چې شهید شه د هغه درجې ته خو بیا هغه درجه ډېره اوچته ده. نور په دې ورځو کې د عبادت کولو و حضرت صاحبه ډېر لوی ثواب دی. په یو بل روایت کې راځي چې د دې یوې ورځې عبادت یوې ورځې روژه دا د ټول کال د روژو نه زیات ثواب لري. چې انسان ټول کال روژې ونیسي دومره ثواب به یې لکه چې یو ورځ د دې روژه ونیسي. او یو شپه قیام چې شپې څوک روڼه کړي داسې دا چې روغ کال د شپې روڼې کړي. د یو کال عبادت ثواب د الله ورته الله جل جلاله د یو شپې په عبادت باندې ورکوي. نو لویه د برکت والا عشره الله پاک موږ او تاسو باندې راوستله. دا د الله پاک په دې امت باندې یو خصوصي انعام دی او په دې امت باندې الله پاک یو خصوصي فضل دی
چې الله پاک دې له عمرونه ډېر کم ورکړي دي 50 کاله 80 کاله او 90 کاله خو الله پاک داسې فضیلتونه مقرر کړي دي چې دې کې دوی عبادت کوي و حضرت صاحبان نور امتونو والا با هغه عبادت په زرګونو کالو کې نشر لاندې کولې او ته به په یو کال 2 کاله 3 کاله زیات نه زیات په 50 کاله زندګۍ کې قربان شم د هغې نه زیات ثواب دا وګټې خو غفلت به نه کوي اوس یو انسان روژه نشي نیولی ټول 10 واره روژې نشي نیولی 9 واره روژې نشي نیولی نو حضرت صاحب صرف د عرفې روژه خو نیولی شي که نه صرف د عرفې روژه دې ونیسي ټول شپې نشي رونولی و حضرت صاحب څومره چې د وس او طاقت دی د شپې څه حصه کې خو پاسه تهجد خو که که نه چې هغه هم نشي کولی د ماسخوتن لمونځ په جمع سره وکړه د سهار لمونځ په جمع سره وکړه داسې دا لکه چې تا ټوله شپه دا په عبادت کې تېره کړي انشاءالله امید د رب نه دی چې تا ته به الله جل جلاله د پوره قیام اللیل او د پوره شپې به تا ته څه کړي او ثواب به الله جل جلاله د ستا په عملنامه کې دا ولکې خو شرط خو دا دی کونډې زویا څه خو بویه که نه داسې خو نه چې په تا پسې به ثوابونه کور ته رامنډې وایي دونه څه لږ شان کوشش او لږ شان طاقت خو به قربان شم تم څه کوې خرج کوې که نه او خصوصا بیا د عرفې د روژې لوی ثواب حضرت صاحب راغلی دی په عرفات کې وحد په دغه ورځ باندې عرفات ته حاجیان ځي او الله جل جلاله انتهایي خوشحالیږي په درې ځایونه داسې دي چې الله جل جلاله ته خندا ورځي دا خندا د الله پاک صفت بلا کیف دی چې الله جل جلاله ته خندا ورځي یو دا چې کله د عرفات ته د حجیان وځي او صاحب یو 2 څادرې اچولې دي دوړې دي او په ګرمو باندې ولاړ دي سرتور سر ولاړ دي او سور نور ته ولاړ دي او الله پاک ته حاضر شوی دی الله پاک عبادت کوي او د الله پاک یو عظیم عبادت چې هغه حج دی قربان شم هغه پوره کوي الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي په دې باندې دویم چې کله دا جمع ودرېږي او اقامت شروع شي او د ړومبي سب طرف ته خلک زور شروع کړي زمونږ خلک وروسته سب ته زور کوي چې بیا په اسانه باندې بار وځي که نه ړومبي سب طرف ته زور کول هر سړی وایي زه ړومبي سب ته ځان ورسوم ړومبي سب ته ځان ورسوم چې د ړومبي سب طرف ته هر سړی قربان شم وړاندې کېږي دا الله جل جلاله ته انتهایي محبوبه ده ړومبي سب رسول الله مبارک بیان فرمایي خو چېرته تاسو ته پته ولګېدله چې په دې ړومبي سب باندې الله پاک څومره ثواب ورکوي تاسو به په دې باندې یو بل سره قراندازي وکړئ یو بل سره باندې جګړې واچوئ نو الله جل جلاله ته دا ړومبني سب ته حاضري قربان شم انتهایي محبوبه ده الله پاک ته ډېر زیات وخت دی دا ړومبنی سب زمونږ او ستاسو خلک ورو ته په هر یو شي دا په شا باندې روان دي نو الله جل جلاله په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي رسول الله مبارک بیان فرمایي چا چې د عرفې روژه ونیوله د ده به وړاندې د یو کال وړاندیني ګناهونه او یو کال وروستني ګناهونه دا به ورته الله جل جلاله معاف کړي یو کال مخکیني ګناهونه یو کال وروستني صرف د یو په عرفې روژې باندې وګوره خیال ساته د ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه ورنه مراد دي نو چې صغیره ګناهونه په دې باندې معاف کېږي وړو ګناهونه لویو ګناهونو دپاره به حضرت صاحب توبه به ورله وباسي لویو ګناهونو دپاره توبه شرط ده نو په دې ورځو کې د توبې لوی اهتمام کول پکار دي خو توبه به درته یم چې توبه وپېژنه زمونږ او ستاسو خلک صرف غوږونو راښکلو ته توبه وایي غوږونه راښکه بس توبه دې وشوله توبه ځکه چې توبه وایي څه ته تارک نادم عازم دا 3 شرطونه پکې 4 شرطونه دي خو دا 3 غټ شرطونه د هرې توبې دپاره قربان شمه دا شرط دی تارک نادم عازم یو چې کله ته توبه وباسي نو قربان شم د پوره پرېښودلو اراده به دي چې بس یا الله پاکه دې نه بعد به بیا دا ګناه نه کوي په دې شرط باندې به توبه وباسي سخت به پښیمانه شي په دې باندې دویم شرط پښیمانتیا به اختیار کړي چې یا خدایه پاکه ناپوه بس یا الله رب خطا رانه شوې ده معاف مې که بعد یو به پرې ګناه به پرېږدي او قربان شم بل به په هغې باندې پښیمانه شي
او بل عازم د نه کولو به کلکه اراده وکړي چې خدای پاکه دا ګناه به بیا د سره نه کوم معاص دا دې شکونو باندې به خپله توبه راوړي پرېبېلي پښیمانه به شي او حضرت صاحب آینده دپاره به د نه کولو کلکه اراده او کلک عزم به وکړي او دا ځان سره یاده وساته کو د حقوقو سره تعلق و نو قربان شم هغه به ادا کړي کو حقوق العباد دي او کو حقوق الله دي کو حقوق العباد دي د چانه اغلا کړی ده چانه ډاکه کړی ده لہذا نقصان در رسولې ده چا اول به ورشه د هغه نه به معافي وغواړي هغې نه بعد به الله جل جلاله معافي وغواړي الله پاک به دې معافي حقوق العباد بغیر د دې نه نه معاف کېږي ګوره او که حقوق الله سره تعلق اوم یوازې په توبې باندې کار نه کېږي اول د هغې کوشش به وکړي منځونه درنه قضا شوي دي اول به د منځونو قضا راوړي بیا به حضرت صاحب د هغې نه بعد توبه وباسي روجې دې پرېښوستې دي اول به د رجوع قضا راوړي بیا به د هغې نه بعد الله پاک طرف ته توبه وباسي پوهېږئ که نه پوهېږئ دا چې یو پیره انسان مونځ قضا که خو دې 1 کروڑ پیرې وایي چې خدایه توبه 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 و حضرت صاحب معاف کېدل دا نشته ولې نشته دی ځکه معاف کېدل نشته چې دې تعلق د حقوقو سره دی هله به دې معاف کوي چې دې قضا راوړي او د هغې نه بعد بیا وایي چې خدایه پاکه توبه روجې دې پرېښوستې دي هله به دې الله پاک معاف کوي چې ته د رجوع قضا راوړې او د هغې نه بعد بیا ووایې چې توبه او که چېرته داسې حرام کار دې کړی دی داسې حرام کار چې تا جمع کړی دی حرام مال دې جمع کړی دی حرام مال به د ځان نه لر کې د هغې نه بعد به ووایې چې خدایه پاکه توبه په سود باندې دې مال جمع کړی دی په سود باندې نو د سود دا مال به د ځان نه لر کې او د هغې نه بعد به ووایې چې یا خدایه پاکه توبه مګه کوي کې پرېوته مګه او مرداره شوله پکې د شریعت دا حکم دی چې د شلو نه واله 10 پورې ډولچې چې د ورته راویستلې شل به راوباسي او 10 کو دې راویستې بهتره ده باس کوې پاک شلو نه 10 پورې خو دا مګه په دې کوي کې پرته یي که نه 10 نه 100 نه 2000 نه 80000 برقې ورنه راوباسې که نه خو چې مګه یې تر کمې پورې رابار کړې نه حضرت صاحب دا کوي پاکېږي نه او دقه مثال د ستا د حرام مال دی چې حرام مال دې جمع کړی دی په حرامه کوټه کې ناست دی په حرام ګاډي کې ګرځي چې دا د ځان نه اخوا کړي نه کو ته 1 کروڑ پیرې وایي توبه 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 قربان شم توبه معاف کېږي نه پردی ځمکه دې قبضه کړې ده اول به ځمکه واپس کړي بیا به وایي چې خدایه پاکه توبه په غلا دې څه جمع کړي دی اول به هغه واپس کړي بیا به د هغې نه بعد وایي توبه سود باندې د شی جمع کړی دی نو قربان شم اول به د هغه سود هغه بنګله ختمه کړي سود هغه ګاډی به ختم کړي رشوت هغه ګاډی به ختم کړي د رشوت بنګله به ختمه کړي د هغې نه بعد به ووایي چې توبه الله پاک به دې معاف کوي ګوره د دې شیانو خیال زموږ او ستاسو ختم دی ختم سود د خلکو منافع نومونه ورکړل ګټې نومونه ورته ورکړل هر طرف ته حرام خوري شروع ده قسم دے کو دا حلال او دا حرام تمیز کا رسول اللہ مبارک بیان فرمائی من اکلا لأکل درهم من ربا اشد من 33 زنیتا یزنیها الرجل چاچی 1 روپے دا سود کو خورا دا 33 زناگاؤں نے ہم زیادہ خطرناک گناہ کرا دا زمان خبری نہیں دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری 1 روپے د سود خوراک و حضرت صحابه څومره عظیمه ګناه ده د دې زمونږ او د ستاسو خلکو تمیز نشته د حلال او د حرام ډېر ډېر لوی احتیاط حضرت صاحب پکار دی مرګ را روان دی مونږ او تاسو ته مونږ او تاسو خلکو نه آخرت زمونږ نه هېر دی قبر زمونږ او د ستاسو نه هېر دی صرف وایي چې په دنیا کې مونږ او تاسو و حضرت صاحب د خپل مستقبل برابر د بچو مستقبل برابر لکه چې څنګه د ستا دنیا مستقبل دی دغسې د ستا قبر هم مستقبل دی وان ته د مرګ نه ولې نه یېرېږي د مرګ سخته تا ته یاده نه ده رسول الله مبارک بیان فرمایي
چې رسول الله مبارک نه تپوس شو چې د مرګ څومره سخته ده رسول الله مبارک ورته وایي چې د مرګ دومره سخته ده لکه چې یو سړی په زرو تورو باندې ووخې ټوټې ټوټې کې قیمې قیمې کې د هغې نه بعد بیا مړ شي و حضرت صاحب د انسان ته به څومره سخته رسېږي دومره سخته ده د مرګ ده عامه مرګ ده جلال الدین سیوطي رحمه الله نه نقل کړي چې کله موسی علیه السلام وفات شو الله جل جلاله ته روح حاضر شو الله پاک ورته چې موسی علیه السلام مرګ دی وایي څنګه او مرګ حالات وی الله رب د مرګ نه دومره سخته و پیغمبر دی په مخلوقاتو کې دریم نمبر مخلوق دی اوچته درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د دویمه درجه پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی دریمه درجه د موسی علیه السلام اوچته درجه پیغمبر الله پاک ذات مخامخ کو ورته ویل چې مرګ دې څنګه بیا مونته وی الله پاکه داسې مې بیا مونته لکه دا چرچڼه نه دا خړه چې کومه مرغۍ ده چې دا لکه ژوندی په طبخي باندې کېږدي او کله یو طرف ته اړی او کله بل طرف ته اړی او مړ کېږي نه په دقه دومره سخته ده په انسان باندې تېرېږي چې پیغمبر باندې دومره سخته تېرېږي بی عایشه بیان فرمایي چې کله وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخته په مرګ حالاتو کې وکتله نو چرته مې بیا ځان دپاره سوال نه دی کړی چې خدایه پاکه په ما باندې ځم کدن سخته اسانه کړه حضرت صاحب داسې تکلیفونه زما او ستا مخې ته روان دي داسې حالات ما او تا مخې ته روان دي خلکو آخرت تیر کړ قبر د خلکو نه هیر شو صرف بس دنیا وای دنیا وای دنیا وای دنیا وای دنیا نه د حلال تمیز شته نه د حرام تمیز شته دا لوی وبال دی لوی وبال نو چا چې په حرامه باندې مال جمع کړی دی دا به د ځان نه اخوا کي هغې نه بعد به وایي چې توبه یا الله ربه معاف مې کا بیا به خدای پاک معاف کوي و حضرت صاحب چې تر کومې پورې د ځان نه دا حرام مال نه دی اخوا کړی خو دې 1 کروڑ پرې وایي چې توبه دا معاف کېږي نه نو توبې دپاره قربان شم دا شرایط دي یو تارک ګناه به پرېږدي بل نادم ورباندې پښیمانه به شي بل عازم آینده کول د آینده د نه کولو به کلکه اراده وکړي او حضرت صاحب کو د حقوق العباد سره تعلق اب ورکې کو حقوق الله سره تعلق موږ درنه قضا دی اول به قضا راوړي روزه درنه قضا ده اول به روزه قضا راوړي بیا به د هغې نه بعد به حضرت صاحبه الله پاک ته توبه وباسي نو الله پاک به توبه دا معاف کوي نو دا لوی د فضیلت والا ورځې دي نو په دې کې توبو اهتمام وکړي رب ذوالجلال ته توبه وباسه چې الله پاک هم معاف کړي الله پاک هم قبر برابر کړي الله پاک هم آخرت برابر کړي و حضرت صاحب هم دې اوس الله پاک موږ او تاسو رضا بیا یو پېره زندګي تېره شوه بیا ما او تا الله پاک وشو رضا کولی دې ورځ ته لوی فضیلت یو دا چې رسول الله مبارک وایي چې په دې کې عبادت لوی ثواب دی بل په دې کې یو عظیم عبادت را روان دی چې هغې ته حج ویلی کېږي هغې باره کې ما خبره کړې وه او بل حضرت صاحب په دې کې عظیم عبادت په دې شپو ورځو کې هغې ته قرباني ویلی کېږي قرباني ورته ویلی کېږي لوی عبادت دی لوی د شریعت په احکاماتو کې بعضې فرض دي بعضې واجب دي بعضې سنت دي بعضې مستحب دي بعضې مباح دي چې پرې خستون کې فاسق دی او منکر کافر دی دې ته فرض ویل کېږي چې انسان یې پرېږدي نو دا فاسق دی او چې انکار ورنه کوي نو دا کافر دی دې ته فرض ویل کېږي لکه اوس مونځ شو نو که دې نه څوک انکار کوي دا مسلمان نه دی او که څوک یې پرېږدي نو فاسق دی ګواهي یې نه قبلېږي بیا دې کې اوږدې مسلې دي امامانو پکې لوی اختلافات دي فرض دقې ته ویل کېږي او کو پرېښودونکی فاسق دی او منکر کافر نه دی نو حضرت صاحب ته واجب ویل کېږي وایي دا څوک پرېږدي نو فاسق دی عمل کې د فرضو برابر دی واجب او د فرضو ترمنځ صرف په عقیده کې فرق دی چې منکر د واجب او کافر نه دی او منکر د فرض او کافر دی ټول په عمل کې دواړه سره برابر دي لکه چې څنګه فرض نه پرېږدي داسې به واجب هم نه پرېږدي او حضرت صاحب بل سنت دی چې هغې پرېښودونکي باندې به الله جل جلاله ملامتیا ورکوي
چې تا ولې پرېښوستل ډېر پیغمبر خو تا په ډېرې سختې تېرې کړي دي تا سره ډېره لویه مینه وه تکلیفونه یې ستا لپاره تېر کړي دي د خپل سر مبارک وینې یې دی په خپو کې چقېدلي دي مخکې خو صادق او امین ورته هغوی ویل خو چې د ستا د ایمان خیال یې په ساتو باندې که نو حضرت صاحب هغه ته دا تکلیفونه ورسېدل نو رسول الله مبارک پرې ملامته کوي په حوض کوثر باندې چې دا زما سنت و تا ولې پرېښوستل زمونږ او ستاسو خوا دا خو سنت ده سنت ته پرېږده خلاص خو نه ده صحابه کرام په موږ کې فرق څه دی هغوی به یو کار کوي دا سنت دی او موږ او تاسو یې پرېږدو ځکه یې پرېږدو چې سنت دی چې سنت چې دا د پرېښوستو قابل دی چې سنت دی دا د کولو قابل دی بل مستحب دی مستحب هغې ته ویل کېږي چې د هغې کول ثواب دی او نه پرېښوستل یې ګناه نه ده نفل دی کول یې کړل ثواب الله درکړي خو پرېښوستل ګناه ورباندې نشته بل مباح دی چې د هغې کول او نه کول دواړه برابر دي د شریعت احکامات بعض فرض بعض واجب بعض سنت بعض مستحب او بعض مباحه دا قربانی قربان شم واجباتونه ده واجباتونه څنګه چې و حضرت صاحب په عمل کې د فرض برابر ده صرف عقیده کې د فرض نه کمه ده نور په عمل کې دا د فرض برابر ده فصل لربک وانحر الله پاک رسول الله مبارک ته حکم کوي چې ته مونځ د الله پاک د پاره کوه او قرباني د الله پاک د پاره کوه ولې کافرانو به و حضرت صاحب بوتانو ته سجدې لګولې رسول الله مبارک بوت ته سجده مه لګوه خلقو تم امر وکړه چې بوت ته سجده نه لګوي یو الله ته سجده ولګوه چې هغوی سره مخالفت راشي وانحر او قربانی د الله پاک په نوم باندې کوه هغوی به د بوتانو په نوم باندې ذبح کولې ته د بوتانو په نوم باندې ذبح مه کوه رب ذوالجلال دپاره بل ځای کې ورته بیان فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین هلته بیا ان صلاتي ونسکي مونځ زما او قرباني زما دا د الله پاک دپاره مونځ دا په بدني عباداتو کې لوی عبادت دی او قربانی په مالی عباداتو کې لوی عبادت دی الله جل جلاله ور باندې لوی ثوابونه ور باندې ورکوي تاسو په وړاندې ما خطبه کې حدیث مبارک وي د زید بن ارقم رضی الله تعالی روایت دی چې صحابه کرام د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا قربانی دا څه شی دی او د الله پاک پیغمبره رسول الله مبارک ورته بیان ورفرمایو چې سنت ابیکم ابراهیم دا خو د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام سنت دی ابراهیم علیه السلام باندې لوی امتحانات راغلي وو په هغې کې یو عظیم امتحان هغه د خپل بچي ذبح وه نو حضرت صاحب د هغې په ځای باندې الله جل جلاله ورته جنت ته ګډ راوسته نو قربان شم سنت ابیکم ابراهیم ابراهیم علیه السلام سنت چې ستاسو نیکه دی بیا ورته صحابه کرام وی او ما لنا فيها یا رسول الله مونږ چې قرباني وکړو مونږ ته په دې باندې څه ملاویږي رسول الله مبارک ورته وی بكل شعره حسنه په هر وختو بدله کې به الله پاک تا دا یونی کې درکړي هر وختو په بدله کې یونی کې تاسو اوس وګورئ د ګډ په ملا باندې څومره وخت دي د چیلې په ملا باندې څومره وخت دي میخ او د غوا په ملا باندې څومره وخت دي د هر یو وخت په مقابله کې به الله پاک دا حضرت صحابه یو نیکي ورکوي صحابه کرامو سره خو د نیکو قدر و نو هغوی ورکوي فالصوف یا رسول الله ویښتو خو تا وویل خو بعضې داسې دي بعضې ځناور چې د هغوی په بدنونو باندې ویښته نه وي بلکې وړی وي لکه د اوښانو په بدنونو باندې وړی ده وبر ورته ویل کېږي او همدقرنګې حضرت صاحب د ګډو په ملا باندې چې کوم ویښتان دي هغې د صوف عربۍ کې ورته صوف موږ او تاسو هم ورته وړی وایو نو دې به صحیح رسول الله مبارکه رسول الله مبارک ورته وایي بكل شعرة من الصوف حسنه په هر ویښته د وړی باندې به الله جل جلاله دا یوه نیکي ورکوي دا څومره لوی عظیم ثواب دی د الله پاک د نعمتونو شکریا ده الله پاک موږ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچرته تاسو د الله پاک نعمتونه شماره نو نشه شماره الله پاک په موږ او تاسو باندې بشمیره نعمتونه دي
او دا الله پاک چې یو انسان له مال ورکړي دولت ورکړي په د باندې قرباني واجب شوله نو دې چې هغه قرباني د الله پاک په نوم باندې حلاله کی دا د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا ده چې الله پاک راکړي مال موږ ته ټول راکړي او درته وایي چې یو قرباني پکې وکړه په کال کې دا څه ګرانه خبره خو نه ده او بیا خصوصا داسې عبادت چې ګناهونه مو ورباندې معاف کېږي او ګاونډیان ښځه بچي دا هم ورباندې خوشحالېږي فقیران هم ورباندې خوشحالېږي او د ستاسو خولې هم ورباندې غوړېږي نو قربان شمه چې کومه څه دی یو عظیم عبادت دی روان دی انشاءالله روانه جمعه کې به داسې فضایل نور بیانېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله رب موږ وبخا تمام مسلمانان وبخا جنة الفردوس نصیب کا یا الله رب مشکلات او تکلیفونه مصیبتونه آفتونه بریاتونه حفاظت وکړه رحم یا الله رب موږ ټول باندې وکړه ذهنونه تیز کا قوت حافظین قوی کا دین خدمت یا الله رب زمونږ نه واخیستلې کا زمونږ جانونه زمونږ مالونه زمونږ اولادونه په قیمتي دین باندې ولګولې کا یا الله رب زمونږ د مساجد او زمونږ د مراکز او زمونږ د مدارس حفاظت وکړه یا الله رب زمونږ د علماء کرام او د مشران او د کشران نارینه او زنانو حفاظت وکړه یا الله رب زمونږ د ملک حفاظت وکړه د اسلام په نوم باندې جوړ د اسلامي قانون پکې راولا څومره غداران دي یا الله رب د عمل کې وخوړه ډډې کوي یا الله رب دې تباہ و برباد کا پوری دنیا دې رسوا کا خدایا دې ملک نه وباسا اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم